Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زم ستاسو د اخلاص ویلبر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او ملګری دا وخت کې په خانزرین سیټي بټ خېله کې ولاړ یو زمونږ د ریاض سعودي عرب نه زموږ یو خوږ ملګری زمونږ په یو وخت کې دیوال هم پاتې شوی دی او پیسې را لېږلې دي 20 سوټ لپاره چې 20 سوټونه به راواخلئ کپړې او د هغې سره کیش پیسې هم را لېږلې دي او بټخیلي بازار کې هغه ګاډو والا ته یې ورکوي کم چې عمر تقاضا ده او زیات عمر والا کسان دی مزدوري کوي خپل مهنت کوي خپل مشقت کوي هغوی ته هم اخیستې دي د اختر کپړې هغوی ته ورکوو د هغې سره سره د کپړو جوړولو لپاره پیسې د هغې ملګري طرفه د هغې دوست طرفه کم چې زما سره څه ورځې شپې په یا سعودي عرب کې تېرې کړي دي السلام علیکم ترا څنګه حال اگر مې په دې روزو کې هم تاسو زادونه مهنت کوئ اول خو تاسو مهنت ته سلام کوم او بیا د اختر کپړې دي او دې کې څه پیسې دي دا به ټیلر لور کې خزان نه وای جوړ کړي چاله به ورکې څنګه خیر دی ګرمۍ په دې روزو کې هم تاسو خپل مهنت کوئ یو ملګری مسافر دی پیسې را لېږلي د ګاډو والا دا د اختر کپړې دي دا ونیسه او په دې کې د جوړېدو پیسې دي خو چاله یې ورنه کړې جوړې به یې کړې ځان هغه مسافر په دعاګانو کې یاد ساته صحیح ده او خو ځان له کپړې جوړې کړه ښه السلام علیکم څنګه حال خیر دی د ګرمۍ په دې روزو کې هم تاسو د خپل مهنت مزدوري کوئ دا د اختر کپړې شوې او دا به ټیلر لا دا د جوړېدو پیسې شوې خو جوړه به چاله ورکې نه ځان له به جوړه کړي هغه مسافر په دعاګانو کې یاد ساتي ډېره مننه خوشحاله اوسئ دې نه پیسې دي ښه پیسې دي بګر وګړي واسي ځان له بيجانې السلام علیکم ترا څنګه حال خیر دی زیات خلک ګرمۍ په دې روزو کې هم تاسو مهنت کوئ ستاسو د اختر لپاره سوټ دی او په دې کې د یې خدا به ځان له جوړې کړي چاله به ورکړي مجبوري وه او د دې هم وس نه کېده داسې تکې شو یو خدای دې د هغه په سخت دی امین امین خوشحاله اوسه خیرونه دي اختر دی او د ګرمۍ روجې دي دا د اختر تحفه ده کپړې او په دې کې د جوړېدو پیسې دي ځان له به یې جوړې کړي دا کپړې ویشتم چې کومې دي ډېرې شلېدلې دي نو چاله یې ورنه کړې جوړې به یې دي ښه او مسافر دی یو ملګري را پیسې را لېږلې وې ګاډو والا کپړې ورکړه نو دعا کې یاد ساته الله دې آباد لره
بابا السلام علیکم. السلام علیکم. ګرمي ده بابا روزه ده. السلام علیکم بابا څنګه حال دی؟ صحت ښه دی؟ خیرونه دی؟ الحمدلله. ما روزه ده او په دې ګرمۍ کې ناست خپل محنت کې نو ما د اختر یو وړه شان تحفه راوړې وه ملګری دی د ریاض نه. دا دی د اختر سوټ دی او په دې کې پیسې دي ځان له به یې جوړې کړې خو چې چا له ور نه کړې مسافر دي چا رالیږلي. الله پاک دې ما تلونه دي دا مې مشرې ویلې دی ني دا په داسې دي کې ولګېدل لکه توبه مې لکه چې وکړه څنګه او دا ورستي خدای را کړي دي د خدای اجازه ما خو لکه دا په داسې دي کې ولګېده که نه توبه مې دي خو الله به خپل کارونه ښه کوي. صحیح شو دي خو ځان له به یې جوړې کړې او الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي. ها ما الله دې قبول کړي. ګرمي ده انور دی په دې روزو کې خپل محنت کوي او مسافر ملګری دی د ریاض نه او دا سوټونه یې رالیږلي دي ګاډو والا به یې ورکړی د ریاض نه یو ملګري او په دې کې پیسې دي په دې پیسو به یې ځان له جوړ کړي اختر له خو دعاګانې ورته کوم مسافر دی. آمین آمین. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ځه مانځه ټایم دی خو ځان له جامې خامخا ملګرو دا زموږ هغه پروګرام اخلاص عید ګفټ 2018 کم زموږ خوږ روډ چې د ریاض نه پیسې رالیږلې او یوې ورځې سفر مونږ پوره کړو. ماسپښین مانځه ټایم دی روژه ده ګرمي هم ډېره زیاته ده تنده هم ډېره زیاته ده نو مختلف مشرانو ته ښایسته ښایسته خلکو ته هغه خلک چې عمر یې زیات دی خپل محنت کوي په معاشره کې چاته لاس نه نیسي هغې خلکو ته د اختر کپړې او د هغې د جوړېدو دپاره کومې پیسې چې هغه واله شوې انشاءالله زمونږ یو سټیپ بل پاتې دی سبا سهار به بیا راوځو انشاءالله او داسې مشرانو ته به د اختر کپړې او هغه خوشحالۍ ورکوو کوم چې زما هغه خوږ ورور رالیږلي دی د ریاض سعودي عرب نه زمونږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو اواز دی تاسو هم داسې خلکو ته خوشحالۍ ورکول غواړئ نو زمونږ سره رابطه وکړئ په 0345 1908 او د اختر کپړو په اظهارونو کې داسې سپینګیري داسې ښایسته ښایسته خلک شامل کړئ چې یو نوی نومر سره الیاس سهارا لور کې اجازت د الله په امان تر د بل سهاره پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.